ایو ملګری ډېر سوالونه کړي وو، په هغې کې څو سواله پاتې وو. نو یو دا و چې یاره موږ په موبایل باندې آنلاین یو شی والو او بیا یې مخې ته چې کوم دی خرڅوو. موږ چې کوم دی پیسې چې ورکوو نو یو قسم د اکاونټ باندې ور ولېږو او بیا چې کوم دی هغه شی هم چې کله موږ قبض کوو نو لکه مطلب هغه موږ ته په موبایل کې موږ ته را رسېدلي یا پیسې د کرنسي د ډالر دي هر څه چې دي مخې ته چې بیا موږ په بل باندې خرڅوو نو آیا دا شران څنګه دي او موږ پکې احتیاط وکړو. نو مسله دا ده وروره چې آیا د موبایل دا قبضه ده که نه ده. اصل کې بیا کې قبضه شرط دی که نه، او بیا په بیا صرف کې چې کوم دی قبضه من الجانبین شرط دی دواړو طرفونو نه. نو بعضې علما خو لکه جدید مسایلو کې چې څونه کتابونه ګوري هغوی وایي دې ته هم قبضه ویلی شي، خو متقدمین علما هغه لږ په دې کې سختي کوي. هغه وایي چې نه، قبضه خو دا ده چې سړي په لاس کې یو شی راشي، اکاونټ باندې څه اعتماد پکار دی. نو بعضې علما وایي چې نه دغه اکاونټ لکه څنګه چې دا د کاغذونو روپۍ دي نو دا خو هم څه داسې سره او سپین نه دي، خو دا د هغو رسید دی. نو دغه شان په دې اکاونټ کې دا بیلنس بره او ښکته کېدل چې کوم دی که نه، نو دا هم د هغه مالیت یو قسم له ستاسو هغه لیمټ دی، یو تعداد دی. نو بهرحال څه مسله په دې کې ظاهر کې نه معلومېږي، ځکه دا جدیدو مسلو سره تعلق لري او جدید علما نوې نوې چې کوم د دې دور علما دي نو هغې په فتوا د جواز ورکوي، وایي او دا قبضه شمارېږي. خو بس دا ده چې لکه په دې کې د نورو شرایطو خیال ساتئ چې یقیني قبضه میلاو شي او مال هم یقیني بیا موجود وي هلته، او تا ته چې کوم دی که هلته څوک ورلېږي نو تا له درکوي. دا نه چې کنې بس هسې یو هوا د جنګېږي او په منځ کې بیا صحیح نه. او څنګه چې تاسو ویل په دې کې ګټه هم راتلی شي تاوان، نو بس بیع وی هم دی ته که نه چې دې کې ګټه او تاوان دواړه راتلی شي. او سود دې ته وایي چې لکه په هغې کې د سر نه تاوان نه وي که نه. البته یو سړی به بیع کې هم کوشش دا کوي چې زه دا تاوان ونه کړم، خو راتلی پکې شي احتمال لري. صحیح ده او دا جایز دی ښه انشاءالله.